بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الطهارة. يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين. کتاب صحیح فقه السنة شروع شو چې باغی کې مخکې یو درس شویو، د دې نه دویم درس شروع کیږي او په دې درس کې د طهارت قسمونه ذکر کړي چې طهارت په څو قسمه باندې ده. طهارت شرعي، نو طهارت شرعي په دوه قسمه باندې ده، طهارت حقيقي او طهارت حکمی. او بیا د هر یو تعریف ذکر کړي. او طهارت حکمی د پاره بیا قسمونه ذکر کړي چې په درې قسمه باندې ده: طهارت کبرا، طهارت صغرا وبدل عنهما، یعنی د دې دواړو نه بدل. فرمای انواع الطهاره، قسمونه د طهارت، یعنی د دې نه بحث کیږي د قسمونو د طهارت د پاکۍ. يقسم العلماء الطهارة الشرعية، تقسیمی علماء طهارت شرعیه الى قسمین، دو قسمونو تا: طهارت حقیقیت، پا دو قسمونو کی اولنے قسم طهارت حقیقیت، طهارت حقیقی دے. او دا کوم یو دے؟ وهي الطهارت عن الخبث. دا طهارت حقیقی چی دے؟ دا طهارت دے د پلیتینا. خبث تویلے کیگی اے نجس، چه مراد دا دینا پلیت تے او پلیتی دا. وتکونو او کیگی دا طهارت فی البدن، پا بدن کی، چه بدن دا پلیتین پاکول، والثوبی پا جامع کی، جامع دا پلیتین پاکول، والمکانی او پا مکان کی، مکان دا پلیتین پاکول. او دویم قسم دے طهارت حکمیہ، آغا طهارت چاگا حکمی طهارت دے. وهي الطهارت من الحدث، او دغا دے طهارت یعنی پاکی حاصل اول من الحدث د بیاو د سین. وهي او دغا طهارت حکمی تختص بالبدن، دا خاص دے پا بدن پوری، دا په بدن کې صرف راځي، په نورو سيزونو کې، په جامو کې، په مکان کې دا نه راځي. وهذا النوع من الطهارة ثلاثة انواع، او دغه قسم د پاکینا درې قسمونه دي. نمبر 1 طهارة کبرا، لوی طهارت، او دا سشه ده وهي الغسل، او دا غسل ده چه غسل ستولی کیگی طول بدن وینجل. وصغرا، او دویم قسم طهارت صغرا ده چه دا پا بدن کی رازی. وهي الوضوء، او دا او دس کولی. وبدل عنهما، او دریم قسم طهارت دے چاغت دی پا زیبان دی، قائم مقام دی. دا غسل قائم مقام دی، دا غسید او دا اصل قائم مقام دی. چی کلا غسل متعذر وی، مقصد دارے چی یا خو اوبن ملاویگی یا اوبن ملاویگی، خو غسل کول گرانی، مریضی. عند تعذرهما، وقت تعذر
د دې دواړو کې چې دا دواړه ګران وي یا اوبه نه ملاویږي او یا که اوبه استعمال کی نو مرض زیاتیږي یا مړ کیږي د اوبو د استعمالولو د وجنه او د دې دواړو قائم مقام هغه څه دی او هو التیمم هغه تیمم کول دي اولا الطهارة الحقيقية د ټولو ناول طهارت حقیقی چې طهارت حقیقی مخکې اول قسم بیان شو المقصود بالنجاسه مراد د نجاست نشي شه طهارت حقیقی چې پاکواله حاصلول حقیقتا د نجاست نه نو نجاست نه مراد څه دی دلته فرمای النجاست ضد الطهاره دا نجاست دا مقابل د طهارت دی چې نجاست وي نو طهارت بني چې طهارت راشي نو نجاست به ختم شي والنجس او نجس چې اسم لعين دا نوم دی لپاره د یو شیز مستغفرتن شرعن چې هغه شرعن بد ګڼل کیږي پلید ګڼل کیږي شریعت هغه ته نجس وي دې وجه نه رستو بیا بیان د نجاسات کوي چې نجاسات څه ته ویل کیږي شرعن هغه ته نجاسات ویل شي دي ويجب على المسلم او لازم ده په مسلمان باندې التنزه ځان پاکول عنها داغینا داغا پلیتینا وغسل ما يصيبه منها او وینزل دا سچ ورسیږي دا مسلمان ته منها داغینا انواع النجاسات قسمونه د پلیتو او د دې نه قسمونه د پلیتو ذکر کړي زګه چې دلته هم مسائل شرعیه ذکر کیږي نو نجاست باغ نجاست چې شرعاً هغه ته نجاست ویل کیږي الاعیان التي هغه سيزونه دل الدلیل الشرعي چې دلالت کړي دی دلیل شرعي علا نجاستها داغی په پلیتای باندې هيا هغه شی دی یو شماري دا تقریبا دولس سیزونه ذکر کی چاغا پلیت دی نمبر 1 نمبر 2 مضایت الانسان وبوله د انسان غټ او دسماتي او امتیازي د انسان دا پلیت دي وهما نجسان باتفاق العلماء او دا دواړه پلیت دي په اتفاق د علماء سره په دې کې اختلاف نشته اما الغائط هر چی غټ او دسماتي د انسان دا فلقول النبي صلی الله علیه وسلم پس دا پلیتا دا دو وجد وینا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اذا وطئ احدکم من علیه لذا کلچی او منگی او تنستا سنا پخپلی چپلی سرا لذا گنگئی لرا پلیتای لرا دلتا مراد دا دینا دا انسان پلیتی دا فإن التراب له طهور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پس یقینا خاورا دل پارا پاکون کی دا چې دغه سفلې په خاور باندې او مخلې شي راو مخلې شي نو سفلې په دې سره پاکي دغه غنګای نه چې دا روایت امام ابو داود نقل کړی دی صحیح سند سره ويدل او دلالت کی علی نجاسته په پلیته دغه او دسماتي د انسان باندې غټ او دسماتی د انسان باندې دغه رنګي عموم الاحاديث الامره بالاستنجاء عموم دا حدیث او چاغه حکم کول کړي په استنجا سره استنجا خو دی وړي نه کیږي چې دا انسان غټ او دسماتی وکي
نو پلیت شي نو دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې تاسو استنجا کوئ وسطاتی قریبا او زرد چراغ شي د استنجا په بحث و اما البول او هر چی میتیازی دا میتیازی پلیتی دی دل پار دلیل سره فلی حدیث انس پس د وجه د حدیث د انس رضی الله عنه نا ان اعرابیا یقینا یو باندې شی بالا میتیازی او کلی فی المسجد په مسجد نبوی کې فقام الیه بعض القوم پس را پاسید الاغت بعض قوم بیمنکو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پس فرمائے النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعو پریدی دل پارا لا تزرمو مبندوی بدبانی ددم اتیازی قال راوی دا حدیث فرمائی فلما بصر کلا فرغا چی دے فارغ شو د میتیازنا دعا بدلو نبی صلی الله علیه وسلم یو بوکرا طلب کړل مما اندوبو فصبه علی پس دا بوکای په دی باندې واړول مطلب دا چې د میتیازی پلیتی نو دیو جن په دی باندې وبو واړول شي درم او سلورم قسم د پلیته هغه مزی او ودی دا المزج والودیو مزی او ودی دا هر یو تعریف ذکر کوي او حکم المزیو یا المزیو ماون داوبی دقیق اوبودی نرم اوبو لزجن دارنگی لستار اوبودی یخرجو چی داروزی عند شهوت وقت خواهش د انسان کل ملاعبتی لکا خپل بی بی سرا لبرا لبیو کی او تذکر الجماع یا جماع یاد کی تذکر الجماع جماع یاد کرشی او ارادته یا ارادت جماع کی او دغوبت نوزی ولا یکون دافقا او نوی دغوبت ٹوپو ان کی ذکر چکو میں اوبت ٹوپو ان کی دنو آغا منی دا ولا یعقبه فتور او دی پسی رسو بیا سوال په بدن کې ناراض منی چې کله د انسان نوزی نو بدن سس شي او دا وبو مزی دا چې کله راوزی نو دې سره سوالې نه راځي وربما لا يحس بخروجه او کله کله انسان تددی په وتلو باندې پته هم نه لګي یعنی کله چې دا راوزی رستو ته پته ولګي ويكون للرجل والمرأه او کیږي د غوبوز سړی د پاره او زنانه د پاره وهو في النساء اکثر او د غوبو په زنانو کې ډيري لکه دا خبر امام ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې ذکر کړی او امام نووي رحمه الله شرح مسلم کې ذکر کړی وهو نجس او دغوب پلیتی دی بی اتفاق العلماء اتفاق د علماء سره ولذا او د دې وجنا امر النبي صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم بغسل الفرج وینزلو د شرمګا سره من حدود د وجنا ففي الصحيحين په صحیحین کې روایت دی بخاری او مسلم انه صلی الله علیه وسلم یقینا النبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلو لمن چاہتا سالهو چې تاسو کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نان المذی مبارک مذی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو یغسل ذکره وین زیبا د کس خپل شرمګالرا عورت لرا ويتوضا او دس بکی اما الودی او هر چی ودی دا فهو ماون دا ودی ابيض تکس بن سخین سخت بعد البول رسد میتیازنا وهو نجس اجماعا او دغوبم پلیتی دی اجماعا اتفاق سره په اتفاق د علماء وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دی قال فرمائی المنی منی والودی ودی والمذی او مذی
اما المنیو هر چی منی دا فهو الذی پس دا آغا دا منه الغسل چی داغی دو وجنا غسل لازمی و اما الودیو او هر چی ودی دا والمزیو مزی فقال پس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائل اغسل ذکرک وینز خپل ذکر لرا او مذاکیرک یا داسو فرمایل چې خپل ذکرونو لرا وتوضا او دس کوا وضو کا پشان ته او دس سستا لصلات کې لپاره د مانزه د مز پشان او دس کوا دم الحیض پنځم قسم نجس ذکر کړي وینه د حیض وینه د پلیت ده لحدیث اسماء بنت ابي بکر د وجد حدیث اسماء لد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قالت دی فرمائی جاءت امرات ارال لا یوزنانا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت پسوی یا رسول اللہ اے دا اللہ تعالی رسولا احدانا یوتم زمنگنا یعنی یوزنانا دا سیوی یصیب ثوبها ورسیگی داغی جامتا من دم الحیض دوینی د حیض نا کیف تصنع سرنکار بکی سبکی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تحته غریب دل پارا ثم تقرسه بیابا منگی دل پارا بالماء پو بوسرا ثم تنزحه بیابا وینزی دل پارا ثم تصلی فی بیابا پدی کی مسکی شپغم قسم ذکر کی نجس روث ما لا یؤکل لحمه خرشنه داغس چې داغه غوخه نه خړلې کی مرداری فان عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دی قال دے فرمائی اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتبرز چی غټو د اسمات تلاړ شي فقال پسوی فرمایل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتنی العلماء بثلاثه احجار درېګټ استنجا ده پاره عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے فوجدت له حجرین ما بیا مندری نبی صلی اللہ علیہ وسلم د پارات بغټی وروثا او خرشن د خر فامسك الحجرين نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه دو غټی ځان سره حصار کړلی وطرح الروثا او خرشن ورزول وقال وی فرمایل هي رجس دا پلیتی معنی د رجس ذکر کی و معنی رجس اے نجسن چې دا پلیتی فدل پس دلالتو که هذا دی علا پدی بندی ان روثة ما لا یؤکل لحمه نجست چی یقینا خرشنه داغه سوچ داغه غوخه نه خورل کیږي دا پلیت کی وم قسم د نجس ذکر کی لعاب الکلب د سپی لاړ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم پس یقینا النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی طهور وینا احدکم پاکواله دلوخی دوتن ساسو اذا ولا کلچ خلوی فی باغی کی الکلب اسبے ایغسلو بینزی بدل پارا 7 مرات وزلا اولاهن بالتراب اول زل ددی په خاور باندې نبی صلی الله علیه وسلم د سپید جوټی په باره کې دا حکم کو چې دا وزل وینځل کیږي اول زل په خاور باندې نو دینا معلومه شو چې جوټه د سپی پلیته ده وقد دل على ان لعاب الكلب نجس یقینا دی حدیث دلالت کو پدی باندې یقینا لاړې د سپی نجس د پلیتی دي اتم قسم لحم الخنزیر اتم قسم نجس چیز غوخه د خنزیر ده وهو نجس او دا پلیته باتفاق اهل العلم باتفاق د علماء سره لصریح قولی تعالی د وجه صریح قول د الله تعالی
چې قرآن کې الله تعالی صریح فرمایلی دي. سورۃ الانعام کې فرمایي قل او یا اے نبی صلی الله علیه وسلم لا اجد ذنبم فيما باس کی اوحی الی چې وحی کړی شوی د ما محرما حرام کړی شوی علی طاعم بخورن کی باندې یطعمه چې خوري غیلرا الا یکون میتة مگر چې مردار وي او دم مسفوحا یا وینا بیول شوی او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر فإنه رجس پس یقینا د خنزیر رجس دی پلیت ته رجس معنا پلیت ته نجس. نهم قسم د پلیت هغه چې المیتة مردارم پلیت ده. میتة څه ته ویل کیږي؟ میتة دې ته ویل کیږي وهي ما ماتا حتف انفی آغا چې مرشی په خفی کولو سره من غیر زکات شرعیت بغیر د حلالولو په حلالولو شرعیو سره ذبح شرعیه داغیو نشي. وهي نجسه بالاجماع او دا مردار پلیتا دا بالاجماع په اجماع د علماء سره لقول النبي صلی الله علیه وسلم د وجد وینا د نبی صلی الله علیه وسلم نه اذا بغل اهاب کله چې دباغت ورکړي شي سرمنه د پاره فقط طهور یقینا دا پاک شول. اهاب نمراسی شری جلد المیتة دا سرمند مردار دا. نو دلته کې نبی صلی الله علیه وسلم دا شرط لګولې چې د مردار سرمنه د پاره به دباغت ورکول کیږي او انا الوب پاکيږي. چې کله دباغت نه ورکړي شي نو دا بیا پلیت نو معلومه شولا شي میتهم پلیت ده. ويستثنى من ذلك او مستثنا دي د دینا دغه میتینا درې میتی هغه مستثنا دي هغه نجس نه دي بلکې هغه حلال دي پاک. نمبر 1 میتۃ السمک والجراد مردار د مئی او د ملخ فإنهما طاهرتان پس یقینا دا دواړه پاک دي لقول النبي صلی الله علیه وسلم د وجد وینا د نبی صلی الله علیه وسلم نا وحل لنا میتتان حلال کړی شي دي موږ لپاره دو مرداري ودمان او دو ویني. اما المیتتان هر چې دو مرداري فالحوت والجراد پس اغا مائر دارنگی ملخ واما الدمان او هر چې دو ویني دي منجمد فالکبد والتحال پس اغا جگر او توره دے. دویم قسم د میته مستثنا دا او پاک دا نجس نه دا. میته تو هغه میته دا مالا دم له سائلون هغه شغله پارا بيدون کی وینا نیوی کذبابی لک مچ والنحل او مچای شولا والنمل او میگی شو والبق او ماشه شو ونحوها دا سنو سیزن واخلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دو وجد وینا د نبی صلی الله علیه وسلم اذا وقع الذباب کلچ واقع شمچ فینا یا حدیکم بلوغ دیو تنساس فلیغمسه پس خامخ غپدی ورکی دی لپارا کله ټول لپارا ټول بدن دی پدی کی ډوب کی او لیطرحه یا ادی غرزی دی لپارا فإن فی احد جناحی پس یقینا په یو د دواړو وزرو د دې کې داون بیماری دا او فی الاخر شفاء او په بل وزر کې شفاء ده. او دریم قسم د مایتی چې هغه طاهره ده پاکه ده نجس نه ده. عظم المیتتی اډو کې د مرداري وقرنها اخکر داغي وظفرها او نک داغي وشعرها او یخت داغي وریشها او بڼي داغي کل هذا طاهر دا ټول پاک دی علی الاصل فاصل باندې. وقد علق البخاری او یقینا باب قائم کړی د امام بخاری رحمه الله فی صحیح په خپل صحیح کې اول جلد کې صفحه 302 کې
قال الزهري امام زهري رحمه الله فرمایلی دي فی عظام المیتة ببارد اډو کی د مردار کی نحو الفیل لکا اتیش و غیره سوا د دینا ادرکتو اغو امام مندلی دی امام زهری والناس خلق من سلف العلماء د مخکنو علماؤنا یمتشتون بها چې پدی بنی بویخت منگزول ویدهنون فیا و پدی کی بی تیل را جمع کول لا یرون بی باسن او دی با پدی بنی اسباق نگرن وقال حماد او حماد فرمایلی دی چې لا باس بریش المیتتی نشتر اسباق په بڼې د مردار سره یعنی دا پلیتنه دا پاکه لسم قسم د پلی ذکر کی ما قطع من الحیوانی وهي حی وهو حی آغا چې کټ کړی شي د حیوان نا او حال دار چې هغه ژوند دی نو دغه حصہ دا مردار دا پلیته ده وما قطع من الحيوان او چکټ شي د ساواله سینا وهو حي او حال دار چې هغه ژوند دی او دا ټوکړه تنه جدا شي له حکم المیتة نو دل پارا حکم د مردار دی لقول النبي صلى الله عليه وسلم دو وجد وینا د نبی صلی الله علیه وسلم نا ما قطع من البهیمه هغه شکټ شي د ساورینا وهي حیه او حال دار چې دا ساوریلا ژوند دی وی فو میتتن پس هغه کټ شي مردار دی یو لسم قسم پلیت سیزا سور السبائی جوٹا دا لیوگانو دا درندگانو والدوابی او دا زند سرو اللتی آغا لا یؤکل لحمها چی داغی غوحن پڑلے کی السور سور ستویلے کی جوٹا هو ما بقی فی الانائی بعد الشربی دا آغا چی پاکی پاتی شی پلوخی کی رسرس کلو دا غسیزنا ويدل على نجاسته او دلیل دلالت کی پلیته د دې باندې قول النبي صلی الله علیه وسلم وینا د نبی صلی الله علیه وسلم وهو يسأل حال دار چې نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې د ان الماء فبارد وګو کې یکونو چاغ کی وی دغو وی فی الفلات په یو میدان کې په یو شړز مګه کې من الارض د زمکه را وما ينوبه اواچی رازی پوار پدیتا من السبائی د درندگانونا والدواب او د زند سرونا فقال بس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا کان الماء کل چویو بو قلتین دو مټ کی یعنی دو نیم سوا سیرا او 500 نیم سیری لم يحمل الخبث ندا پلیت نه حسابيږي مطلب دا چې کله وبد دینه کمی وي نو بیا و پلیت وي نو دینه معلومه شولا چې د درندگانو جوټه پلیت ده کچېری پلیت نه ویل نبی صلی الله علیه وسلم بداس نه فرمایله دا قید به نه لگا اما الحر او هر چی پیشودا فما دونها پس هغه چی د پیشونا سیوای او د پیشونا وړو کې وي فسوره طاهر پس داغی جوٹا پاک دا لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو وجد ویناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انها لیست بنجس چیقنا دغ پیشو پلیتن دا انها من الطوافین یقنا دغ پیشو دا دیر زیاد گرزیدن کو را د نارینو نه د علیکم بتاسو باندې او طوافات او زیاد ګرځیدون کو زنانو نه ده دولسم نجس سزا سشره لحم ما لا یؤکل لحمه من الحيوان غوخه دا سزا چې داغه غوخه نه خورل کیږي د حیواناتونه وذالک او دا لحدیث انس رضی الله عنه دو وجد حدیث انس رضی الله عنه قال چغفر مایلی اصبنا من لحم الحمور منغا اور رسیدلو دو خود خرودا
یعنی یوم خیبر پرد خیبر کله چې خیبر غزا وا فنادا رسول الله صلی الله علیه وسلم پس आवाज کو نبی صلی الله علیه وسلم